ګرانو مینوالو السلام علیکم. نن زه غواړم چې یاره مسلې خو ډېرې دي، خو یوه اهمه مسله د افغانستان په حوالې سره تاسو به نن مختلف اخبارونه هم کتلي، خبرونه به هم کتلي چې امریکا ډېره زیاته تادیه کې ښکاري. بلکې نن خو سپا چې کوم جنرال میکنزي دی او چې د سینټ کمیټې ته کوم بریفینګ کړی دی، په هغې کې هغوی سپا په لومړي ځل باندې په افغانستان کې د طالبانو خلاف چې کوم دی شکست تسلیم کو. یوه خبره دا وکړله چې په افغانستان کې مونږ ته د پاکستان نه بغیر مونږ هلته کې امن راوستل مونږ ته ګران دي. یوه خبره دا وکړه. دویمه خبره دا وکړله چې په افغانستان کې طالبانو ته مونږ نور شکست نه شو ورکولی. د طالبانو تعداد چې کوم دی دا ویلی دي چې هغه 15,000 دی او زمونږ فورس چې کوم دی هغه 14,000 دی. د افغانستان د فوج باره کې دا خبره کړې ده چې هغه دونه توان نه لري چې د طالب جنګیالو د حملو مقابله دي وکړي، کمزورې دی، انډسرې دا خبرې کړې دي. او درېیمه خبره کړې ده هغه دا ده چې یاره که څونه نقصان مونږ ته افغانستان کې راځي او څومره ټف فایټنګ چې کوم دی طالبان چې څومره سخت جنگ کوي نو هغه نور مونږ نشو کیری کولی. هغه ټکي استعمال کړی دی از انسسټینیبل، مطلب دا دی چې هغه مونږ مخکې نشو بوتللی. نو دې نه مطلب دا شو چې امریکا واضحه توګه باندې په افغانستان کې د طالب خلاف چې کوم دی شکست تسلیم کو. پرون ما سره یو ډېر اهم کس ملو شو چې هغه د وایټ هاوس مونږ وایو چېرې د هغې دننه صورتحال باره کې هغه وی چې ډونلډ ټرمپ چې کله هم وایټ هاوس ته راځي او کم جرنیل ملاویږي نو لومړی خبره ترې دا کوي چې د افغانستان نه به کله راوځي. دا د هغه ډېر دغه دی او دا کم طریقې سره چې بیا زلمی خلیلزاد او زلمی خلیلزاد باندې چې څونه تادیه ښکاري نو ایگزیکټلی ما ته چې کوم دی د 1988 هغه ورځ په یاد ده چې کله کم کار به مجاهدینو د سویټ یونین سره کو هغه نن طالب چې کوم دی د امریکې سره کوي. امریکې د طالب ټولې مطالبې ومنلې. دا خبره ومنله چې طالب څومره د هغوی کسانو هغه پرېښودل، پولیټیکل آفیس یې ولومنه، د اشرف غني د خبرو نه بهر د هغه اډمنسټریشن د خبرو نه بهر که الیکشن ډیلی کولو ته تیار دي، انخلا پلان هم ورکړي، بلکې دا وایي چې مونږ وځو خو یو شرط ورته یي چې هغه طالب نه مني، هغه دا دی او د هغې دپاره په پاکستان باندې اوس دباو دی. هغه شرط دا دی چې په طالب دی دا ومني چې کله امریکا فوجیان لاړ شي نو دی به بیا په افغانستان کې نور جنگ نه کوي. طالب ورته وایي چې زه به نه کوم خو ګارنټي نه در کومه. دا شوله. بله په افغانستان کې ډاکټر اشرف غني صاحب، ډاکټر عبدالله صاحب چې کوم دی د هغوی نه ټول دا پروسس پټ ساتلی دی. چې پټې ساتلی مطلب دا دی چې هغوی پکې نه انګیج کړي نو هغوی خفه دي. هغوی خپله کمیټي هم جوړه کړې. دوی څه کړي دي چې د دې خپل دغه دپاره دوی دویم ګروپ چې کوم دی چې هغه حامد کرزی صاحب، حنیف اتمر صاحب او هغه ورځ به تاسو زاخیلوال صاحب خبرې اورېدلي کوم چې دوی وایس اف امریکا سره خبرې کړي دي چې دوی وایي چې د امن دپاره که هر څه که الیکشن ډیلی کېږي چې هر څه کېږي هغه نقصان ته مونږ تیار یو. اوس چې دا 3-4 خبرې مونږ ومنو وګورو. یو خو هغوی په ډاګه باندې وي چې مونږ نور هلته کې جنګ نشو کولی، هغه سسټینیبل نه دی، افغان فورسز نشي کولی. پاکستان که په هر صورت کې هغه به زمونږ سره په دې کې مدد کړي، بغیر د هغې نه کېږي. نو اوس خدای مه که هغه کار وشي کوم چې په 1988 کې سویټ فورسز هغوی ومنله او چې څنګه ومنله په نیکسټ ډے باندې فوجیان د افغانستان نه ووتل، بیا کم حالات جوړ شو. اوس په ګاونډي هیوادونو باندې، په افغانانو باندې هم او په امریکې د ټول نه زیات دا ریسپانسیبلي پکار ده چې یاره داسې وتل نه چې دوی بهر وځي او طالب دننه راشي بغیر د ګارنټۍ نه، نو هغه به ما په خیال د افغانستان دپاره د یو بل جنګ چې کوم دی د هغې آغاز به خدای دې نه کړي چې داسې وشي. خو دا اوس موقع ده چې په دې موقع باندې هسې نه چې امریکا د سویټ فورسز په شانتې چې کوم دی سویټ یونین په شانتې د خپل دغه واخلي فوجیان او افغان پوه شه او افغانستان پوه شه او افغانان پوه شه ما په خیال. او دا حالت طرف ته مونږ روان یو. د دې موقع باندې دا موقع ده چې هر افغاني په دې باندې سوچ وکړي چې یاره دا کارونه شي، د دې مخالفت پکار دی او هر پاکستاني ځکه چې په افغانستان کې څه کېږي د هغې ډایرکټ بیا چې کوم دی په اثر په پاکستان